خو تاسو ته ما یو بله خبره کړې وه چې یاره روژه به لږ شان بحث کوو. نو روژه راغله. روژه ډېر زیات فضایل دي. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي الصوم لي وانا اجزي به. دویم حدیث کې راځي الصوم لي وانا اجزا به. اجزي به څه مطلب؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی حدیث قدسی دی. نبی الله فرمایي چې دا روژه زما د فاره ده وانا اجزا به او زه به دې اجرم، زه ځان ورکوم دته. نو چاته چې الله میلاو چې د بل چا ضرورت دی بادشاہ اعلان وکړي که نه او څه وایي وی زما په بادشاهت کې چې چاته څه په کار وي راشي والی دی. نو ټولې بیبیانې منډې کړې خزانې نه یو څیز راله بل څیز راله بل څیز راله. یو بیبي ولاړه وه هغې په بادشاه لاس کې څنګه ټولې رالې خاندلې وي دا څه کمه قله وی غونډو ښه قیمتي څیزونه واغېستل وي دا دلته ولاړه ده. بادشاه دې تپوس کوي تا ولې وانغېسته؟ بادشاه وي ما یو سوچ وکړو. سوچ مې دا وکړو چې زه که دغه څیزونه والم خو چې ته زما نه زه په دغه څیزونه څه کوم؟ نو ما په تا باندې لاس کېښودو چې ته زما شو دا هر څیز زما شو. نو چې الله زمونږ شو نو دا ټول څیزونه زمونږ شو. نو الله فرمایي الصوم لي وانا اجزا به. روژه زما لپاره ده او د روژې اجر چې دی نه داسې ما. دویم روایت وانا اجزي به او د روژې اجر به زه په خپله ورکوم. د هر څیز اجر دا فرشتې ورکوي، ثواب فرشتې لیکي، خو د روژې اجر دا څوک لیکي؟ دا الله په خپله لیکي. او روژه کې یو عمل تاسو ته بار بار دا حدیث ویلی کېږي چې څوک فرض مونځ وکړي د یو فرض پاویا بدلېږي، څوک پکې نفل کوي د نفل په فرضو بدلېږي. دا څومره د خوشحالۍ خبره ده، څومره د لکونو خبره ده. اوس کوشش خو چې وکړو چې دا فرض مونځ خو چې کم از کم نه پرېږدو، ورسره د نوافلو اهتمام هم وکړو. بل په دې کې تراویح دي. تراویح اکثر خلک په تراویح کې کوتاهي کوي. بعضې مړه ما 8 رکعاته وکړل. 8 رکعاته تراویح چا راوستي ده؟ 12 چا راوستي؟ تراویح 20 رکعاته دي. 8 رکعاته چې کوم راغلي دا تمام کال شوي دي. 12 رکعاته چې کوم راغلي دا تمام کال شوي دي. او 20 رکعاته چې شوي دا صرف په رمضان کې شوي دي. نو که کوم خلک وایي چې مونږ قیام اللیل کوو نو هغه دې کوي بیا د تمام کال کوي. بل د قیام اللیل دپاره جمع ضروري نه ده، تراویح دپاره خو جمع ضروري ده. خو بهرحال تراویح کول، بل په تراویح کې ختم کول دم ضروري دی. ختم کول دا ډېره ضروري خبره ده. موږ ثابت کال خاص قرآن نه رالو او که دلته کې یو 10 ورځو ختم تو درېږو نو په دې زموږ په شان کې څه کمې خو نه راځي. الټه به الله ډېر اجر راکړي ځکه چې په یو حرف 10 نیکۍ موږ ته میلاو شي. نو دا څومره د قیمتي خبره ده. او چې هسې مو وخت ضایع کړو رمضان عمرانه داسې تېر شي. نبي علیه الصلاة والسلام په اخرې ورځ بیا څه دا نامراده شو چې چا باندې رمضان تېر شو ته په الله ځان ونه بخو دا نامراده. ولې؟ ځکه چې په رمضان چې راشي د جهنم دروازې بند شي، شیطانان وتړلی شي او د جنت دروازې کولاو شي. نو ستا خو خرڅ ته ځان جنتي جوړوي خو جهنمي جوړوي. تا له اختیار شو په خپله اوس سوچ وکړئ نو چې موږ داسې اعمال وکړو چې هغه موږ جنت ته بوځي. بل یوم الشک دا خمه مسله ده. یوم الشک څه ته ویل کېږي؟ اگر چې ټایم پوره دی خو مسله اهمه ده نو زه کې درته کومه او سبا یې د روژې هم پته نه لګي. نن تاسو ته پته ده چې نن 29 رمضان دی، دا شعبان دی. 29 شعبان ورځ ده نن. 29 شعبان دی نو د میاشت خو تاسو ته هم پته ده چې د 30 وي. نو حدیث کې راځي کو چېرې تاسو سپوږمۍ په د 29 شعبان باندې ته سپوږمۍ ته ودرېږئ، کو چېرې تاسو سپوږمۍ ولیده خو سبا له روژه ونیسئ او که چېرته وریځ راغله څه علت راغلو او تاسو ته اعلان ونه شو چې یاره روژه ونیسئ، د روژې اعلان ونه شو نو بیا روژه مه نیسئ. دا څوک وایي؟ روژه مه نیسئ دا څوک وایي؟ دې مه نیسئ دې لفظ ته وګوره دا ویلې چا دا مولا نه دي ویلې. ګورئ دا پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي او چې هغه یو خبره وکړي دا دلیل وي، دا شریعت دی. نو که اوس یو سړی په ځان کې وایي چې یاره احتیاط دا دی، نو یو خوا احتیاط دی او بل خوا شریعت دی. شریعت وایي مې نیسه او ته وایې چې احتیاط دا دی چې ویې نیسه. نو وایي ته د پیغمبر علیه السلام نه ښه پوهېږي. نو سبا خو تاسو د ماښام نه اعلان وشو چې یاره سبا روژه ده. دا زنانه اکثر په دې کې کوتاهیانې ډېرې کوي، یاره وي دا مولیانې خوري، خوراک نشته. خود نبی علیہ السلام فرمایي کو تاسو سپوږمۍ ولیده خو سبا روژه ونیسئ. داسې ویلي دي.
کومونه وریځ راغله څه علت راغله تاسو سپوږمۍ ښکاره نه شوه نو 13 شعبان پوره کې نو سبا به 13 شعبان بیا پوره کوي نو بل بیا حکومت اعلان کوي او کو نه کوي به په خپل نيسي او کو په مخ کې نن مو سپوږمۍ ولیدل بالکل بشک او شوبه بیا خو حدیث کې راځي بیا روزه نیول شي او چې لیدل نه یو وی چې را مولیان خوري